أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين عما بعد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گرانو کتونکو موضوع گفتگو اما داغه ده چې غریبانه څو اسباب واجنه خونی باندې راتلای شي. هغوی کې اول اسباب اول واجه چې غریبانه خونی باندې رچی کوم یو سړی کوم ځکې لمبیږي هغه ځکې تشې متیازې کوي. دا د یوه واجه دې واجې نه غریبانه خونې باندې مسلطه کېږي. دویمه واجه هغه دی چې کومې خونې کې مات ګوډ سامان وي، چاخ سامان وي، څه نیمونه فیلې نه لاستې لوېدلي او نیمې فیلې ماتې شوي وي یا نیم ګیلسونه مات شوي وي، هغوی کې خوراک چکا کوله، دغې واجې نه غریبانه یوې خونې باندې راتلای شي. دا د دوه اسبابه. دریم اسباب دا دی چې کومه خونې کې ګومنځه استعمالیږي هغه په کار دی هغه نوکونه هغه شیان چې کومه سره ویښته ګمځېږي هغه شیان یې روغ وي، مګر ګومنځه سالمه وي. ګومنځه چې وي سالمه وي، بهتره وي چې نوي ګومنځه وي چې استعمال شي. کومې خونې کې هغه نوکونه مات شوي وي هغې ګومنځې واجې نه چې هغه کوم سر کې استعمالیږي هغې سر واجې نه غریبانه دغې خونې باندې راتلی شي. دا د درې اسبابه. څلورم اسباب دا دی چې رشته دارو سره بد سلوک کوي خلق. نن سبا مشره داسې راغلي دی چې رشته دارو یې پرېښلي دي، صله رحمي نشته دی او رشته دارو سره بد سلوک کوي، رشته دارو ته بد رټ یایي او دغه واجه دی چې خونې باندې غریبانه مسلطه شي. دغه واجه دی چې رشته دارو سره بد سلوک وکړي خلق. پنځم واجه چې هغه باندې غریبانه رچي خپل آمدنۍ نه زیات خرچه کوله. مثلا تا سره یو شی موجود دی خونې کې چې هغه نه تا نن شپه ګزاري کېږي او شپې ګزاري نه مخکې ته داسې کار وکړي، داسې یو خرچه وکړي چې هغه تا برداشت کې نه رسي، قرضې ته محتاج کېږي، دې وجې نه تا باندې غریبانه رڅي. شپږم شی چې بیت الخلا کې خبرې کوله، لټرین کې باتروم کې خبرې کوله، زیات ټایم تېروله او خبرې کوله، دغه وجې نه غریبانه یوې خونې باندې مسلطه کېږي. دا وړې وړې نکتې دي خو دغه په کار د مد نظر وي تاسې. وام اسباب چې زه بیان کوم هغه دغه دی چې غریبانه کومې خونې باندې مسلطه کېږي، کومې خونې باندې غریبانه راشي، هغوی کې به یو سړی یوه ښځه داسې وي چې غلط قسمونه به خوري. قسم والا ځای به نه وي خو غلط قسم به وخوري، هر قرآن باندې قسم خوري، اهل بیتو اطهار علیه السلام نمو باندې به قسم خوري، داسې نور شیان دي چې هغوی باندې به اسم اعظمو باندې به قسم خوري، خدای نمو باندې به قسمونه خوري. دغه قسمو وجې نه غریبانه راتلی شي یوې خونې باندې، غلط قسمو وجې نه. اتم اسباب دا دی چې کومې خونې کې اجلا ولا جلونه وي، په کار د هغه خونه صفا کړي. که چېرې کومې خونې کې کومې کوټې کې کمرې کې اجلا ولا جلونه وي هغې خونې باندې غریبانه مسلطه کوای شي، غریبانه ونې راتلی شي. دا د اته اسبابه. انم اسباب هغه دی چې نن سبا معاشرې کې ډېر رایج شوی دی چې کوم یو کس ګړي نه یا همداسې ټینچی نه یا داسې یو شي بمبۍ نه خولې نه اوبه چیکي، ټینچی والا کوم نلکی دی هغه ته خوله نسي اوبه چیکي. دغه وجې نه غریبانه خونې باندې راتلی شي. په کار دی جام یخی دی، ګیلاس یخی دی، ګیلاس کې په کار دی اوبه واچوي، ښه طریقې سره اخسنې طریقې سره اوبه واچیکي. لسم اسباب دا دی چې بغیر بسم الله نه ته مړۍ شروع کړي، بغیر بسم الله نه یوې مړۍ ته یوه چایو ته بسم الله ته نه یایي، یوه کار ته بسم الله نه یایي، دغه وجې نه تا نه غریبانه مسلطه کیدای شي. دا د لس اسبابه. یولسم اسباب دغه دی چې ګرانو کتونکو دغه ته ډېر متوجه شو تاسې. مړۍ نه مخکې لاسونه، مړۍ نه وروسته لاسونه دا مستحبه دي. په کار دی مړۍ نه مخکې لاسونه ومینځو، مړۍ نه وروسته لاسونه ومینځو. په کار دی هغه جراثیم چې کوم مړۍ سره مثلا لاسونه مو نه دي مینځلي، هغه جراثیم هغه خولې سره هغه لاسو سره مو خولې ته واچوو، هغه نه بیمار کیدای شو او دې غریباني وجه همدا دی چې مړۍ نه مخکې لاسونه نه مینځي، مړۍ نه وروسته لاسونه نه مینځي، د غریباني یو څه
باب دی 11 سبب دی 12 سبب دغه دی چې شپې مندې جرو ویله شپې مندې خپل ځایونه خپل بترون سب کوله خپل خال سب کوله خپل کمرې سب کوله خپل جواز صحن خال سب کوله ټوله سب کوله شپې مندې سبایې صحیح نه دی د غریبانۍ یو سبب دی 13 سبق الټا المستای الټا المستای په کار د اهل بیتو سیرات باندې کله مو روان یو ښي طرف ته یا څملو یا چپي طرف ته څملو یا سیده پیده څملو په کار دی الټا شیطان والا المستای دی الټا شیطان والا المستای دی په کار دی الټا څمللو که چیرې څوک الټا عادتي وي چې څملي هغه غریباني یو سبب دی په کار دی هغه سبب نه اجتناب وکړي د الټا المستي نه اجتناب وکړي الټا المستي نه اجتناب وکړي په کار دی هغه سړی وي هغه ښځه وي چوک ویني 14 سبب سبیل میره سترګې کوم ټایم راخیږي دغه ټایم المستای کوون دغه ټایم پورې الماس وي هغه سړی د غریبانۍ یو سبب دی 15 سبب یوې میوهدارې ونې ته یوې اندسې ونې ته تشې متیازې یا ډکې متیازې کوي اندیشانو سره 14 سبب چې غریبانۍ واجه جوړیږي غریبانه سره تلا شي خونې باندې هغه دا دی چې قبرستان کې به خوندي کوله په کار د قبرستان نه خوندي نه اجتناب وکړو 15 سبب خپل ذهن کې خراب خیالات راوستله خپل ذهن کې داسې منظره تصور کوله چې هغه تا شیطاني یاري طرف ته بوځي تا رحمان یاري نه وغړی شیطاني یاري ته د بوځي دا غلط ذهن کې نن سبا ډېر رایج شوي دي چې خلکو ذهنو کې په زړه به په خولې بېوه وي په زړه بېبله وي ذهن کې به تا سره خولې نه بېوه خبره وکړي او ذهن کې مثلا بل خبره به ګډېږي دا منافقان دي په کار دی د غریبانۍ یو سبب دی په کار دی څنګه خولې نه وي همداسې زړه کې شي همداسې ذهن کې یاشي ته په کار دی ذهن کې غلط خیالات غلط زیاړې غلط پیغامونه غلط داسې خبرې رسولې چې هغه تا غریبانۍ واجه جوړه شي هغه دا واجه دی چې غریبانه دنې رغلې وي غلط بوري خیالات ذهن کې راوستله دا چې دی غریبانۍ یو سبب دی 18 سبب 13 سبب مهمان د سره راشي خونې ته په کار دی ناراض نشي که چیرې څوک ناراض شول مهمان راغلل ناراض شولې دغه غریبانۍ یو سبب دی په کار د مهمان راشي په کار ته خوشحالي منعقده کړه خوشحالي وکړه ویلې مهمان کله راځي تا خونې نه هغه بلاوانې وړي ځان سره کله ځي هغه ګناهان یې ورسره معافېږي روایاتو کې داسې راغلي دي چې کومې خونې ته مهمان راځي هغه ته روزي ته نه ورکوي هغه ته پروردګار طرف نه تا خونې کې روزي منعقده شوي وي تا خونې کې به روزي خوري اخري اسباب دا مو تاسې مشرې ته ډېر بهترین دی او ډېر جوانو ته او ښځو ته ما دا پیغام چې رشته دارو سره بد سلوک وکړي او هغه سلوک نه باندې پاسه ویادرېږي چې دا مو ښه وکړل په کار دی دا شی ونه کړي دې کې یار دوست یا خفه نه شي مهمانان یې درڅخه خفه نه شي کوم خپلان دي رشته دار دي په کار دی یوه خبره د سره وشوله یو کار د سره انجام شو یو فعل د سره انجام شول غلطۍ کې په کار د غلطۍ باندې ونه درېږي که چیرې غلطۍ باندې ته ودرېدلې دغه غریبانۍ یو اسباب دی په کار د رشته دارو سره بد سلوک ونه کړو رشته دارو سره صله رحمي وکړو چا سره قرضه وکړو چا سره صله رحمي وکړو چا سره داسې ښه کار وکړو چې په کار د مشرې ته یو رول ماډل جوړ شو تاسې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.